کہ پختونوں کے خیرخواہ کون ہے اور پختونوں کا حق مانگنے والے کون ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہے تاکہ ہم کوشش کریں کہ آپ کو پختونوں کے خیرخواہ اور پختونوں کا حق مانگنے والوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، خدائی خدمتگار پختون قوم کے بیداری اور جتنے بھی پاکستان سے باہر ممالک میں رہائش پذیر پختون اور مسافر لوگ ہیں، ان کی بیداری کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج بہت بوجھل دل کے ساتھ ہی ولاگ میں بنا رہا ہوں۔ آج پختون قوم کا ایک توانا آواز، باجوڑ کا ایک توانا آواز مولانا خانزیب شہید کر دیا گیا۔ مجھے یقیناً پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ کاش آپ لوگ مولانا خانزیب کو سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مولانا خانزیب اپنے حق کا بات کرتا ہے یا مولانا صاحب پختونوں کی حقوق کا بات کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ مولانا خانزیب صاحب نے پختونوں کی حقوق کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئے مولانا صاحب کا ایک تقریر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ تقریر مولانا مفتی شاکر شہید کی نماز جنازہ میں کی تھی۔ آئے اس تقریر کو سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ حسن جان پدی خاور بانی وجلے شو، بشیر بلور غندی پختون پدی خاور بانی وجلے شو، نو دے قام سنور د پریاد د پار سنری پاتی، دے قام سنور حجت ختم شوه دے، چې من دی خاموش شو، من دی چپ شو، یا من صرف دی تا انتظار کرو چې مړه پلانے به وجلے شي جنازې له بلال شو۔ عزیزانو دا یاد ساتئ، قامونه څول ټوک نه وژني۔ څلور کروڑه وتله که پښتانه په پښتونخوا کې دي، 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي، 3 کروڑه پښتانه په لوی افغانستان کې دي۔ قامونه ټول څوک نه وژني، د سر سړی د پکې وژني، د کار سړی د پکې بنهه کوي، د خبرې سړی په دې قام کې پرېښودل نه غواړي، د قام د لښکر سړی د دې قام نه ایستل غواړي چې د قام د سر سړی ختم کړو۔ اراده او عزایم دا دي چې داسې سړی په دې قام کې پاتې نه شي۔ په مفتي منیر شاکر صاحب خو لکونو پښتانه راغونډېدل، خو چې 100 پښتانه په چا راغونډېږي نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پرېږدي۔ عزیزانو من دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که من تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې، ژوند دې راشي په دې خاوره باندې، سوکالي او پرمختګ دې راشي په دې خاوره، نو عزیزانو یو بل ته به دا زړونه پراخول غواړي۔ د مفتي منیر شاکر صاحب دا مرګ زه غږ کوم د دې پښتون ملت په ټولو علماء کرامو باندې، په ټولو اهل مدارسو باندې، په ټولو خانقاهګاوو باندې چې نن اور بل دی په دې خاوره باندې، نن توپان راغلی دی په دې خاوره باندې، علما وجل او حق پرست علما وجل۔ د مفتی منیر شاکر جګړه ذاتي نه وه، مفتی منیر شاکر د ځان دپاره نه و لګې، که د ځان دپاره لګې وې نو په ډېره دنیا کې به بیک بیلنسونه وې، خو تاسو ته پته رشته دی پښتنو، د مفتی منیر شاکر نوم په شیډول پور کې اچول شوی، د مفتی صاحب نوم په ECL کې اچول شوی، د هغه شناختي کارډ بلاک کړلی شوی، دغه لعنتي پالیسیانو، دغه د جبر او د ظلم پالیسیانو عزیزانو من تباه او برباد کړلو، خو دا واورئ ګورئ بله لار نشته دی د خلاصي، یا صرف جنازې کول دي یا دې خاورې له امن راوړل غواړي، خو امن ګورئ تش په یو څو نارو باندې نه کېږي۔ د امن دپاره باندې عزیزانو دې قام له به مسلسل جرګه غونډې پکاري۔ په خیبر کې جرګه وشوله، په باچا خان مرکز کې جرګه وشوه، په بلو کې د قام جرګه وشوله، مسلې د دې قام معلومې دي، مسایل اجتماعي دي په دې خاوره باندې عزیزانو، که په دې خاوره باندې تاسو یاد لرئ، که څوک په چوکۍ باندې ناست دي، که څوک بل ژوند جوړ کوي په دې خاوره
كبري خاور باني امن راني فري خاور خوشالي الجندو معلم بم پکې خوشالي سیاست مدار بم خوشالي د ټول قام ژوند به خوشالي د افغانستان تباہی او بربادي دا وطن دې تر ورسول عزیزانو من دا غږ کور دی مفتی صاحب د جنازې نه د افغانستان په حال دې نور رحم وکړی شي د افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هېوادونه دي ترکمنستان ازبکستان تاجکستان چین او ایران په هغه ریاستونو کې په ټاکنۍ نه خلاصېږي په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي سیاستمدار مشران نه وژل کېږي دا جرم دا غوبل صرف د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی موږ په کروڑونو پښتانه عزیزانو دا یاد لرئ دا یاد د قام شناخت اخیستلی شوی دی وایي په دنیا کې اوس په بل څه نوم یادېږم داسې ښکاري راته نه وایي افغان څوک او د لاهور د منارو نه چې اعلان شوی د جنګ دی کور حجره جومات مې سوځي او مکتب مو په کرنګ دی د دې قام د چرګ بدل بنده قام العزیزانو یاد ساتئ مفتی منیر شاکر مولانا حسن جان بشیر بلاور غوندې شهدا دا خو ډېر ستر سر خلک دي د ارمان لوڼې په شان خلک خو د دې قام د چرګ قاتل هم لا پته نه دی د دې قام د چرګ قاتل هم نا معلومه نه دی تو میرے پختون بہن بھائی اور عزیز پاکستانیوں، مولانا شہید خانزیب صاحب فرما رہے تھے اس تقریر میں کہ پختونوں کے نہ مولوی نہ مولانا نہ استاذ نہ سیاستدان کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ آگ صرف پختون اور بلوچ کی زمین پہ جل رہی ہے۔ یہ فساد جو چل رہا ہے یہ فساد صرف پختونوں اور بلوچوں کی سرزمین پہ ہے۔ پنجاب میں نہ کوئی دھماکہ ہے، نہ وہاں کے مولوی کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سیاستدان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نہ کسی اور کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے تو وہ پختون سپاہی ہوگا، وہ پختون فوجی ہوگا، وہ پختون پولیس والا ہوگا، وہ پختون کوئی دوسری محکمے سے تعلق رکھتا ہوگا، یا وہ پختون سیاستدان یا مولوی ہوگا۔ تو یہ کب تک رہے گا؟ شہید مولانا خانزیب صاحب نے اس تقریر میں آپ لوگوں کو اس بات کی نشاندہی کی کہ آج ایک کو شہید کر دیا گیا، کل دوسرے کو شہید کر دیا گیا، پرسوں کسی اور کو شہید کروایا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر یہاں پہ سوچنے اور غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کیوں ایک ہی سیاسی پارٹی ایک ہی قوم نشانے پہ ہے؟ پاکستان میں صرف دہشت گردوں کو یہی پختون نظر آتے ہیں۔ اگر یہی دہشت گرد اپنے آپ کو اسلام پسند اور طالبان کہتے ہیں تو کیا ان کو پنجاب کی ہیر مانڈی نظر نہیں آتا ہے؟ ان کو پنجاب جانا بہت مشکل ہے؟ کیا پنجاب جانا امریکہ جانے کے برابر ہے کہ وہاں پہ نہ دھماکے ہوتے نہ کسی سیاسی لیڈر کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے کہ ہم اسلام کے لیے لڑا ہے اور ہم اسلامی نظام لانے کے لیے یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ تو میرا ان سے عرض ہے کہ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور دوسری جو پارٹی ہے ان کی جلسوں میں جو یہ عورتیں ناچتی ہے کیا وہ آپ کے اسلامی نظام میں جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے پھر آپ لوگ ان کو کیوں نشانہ نہیں بناتے؟ اور اے پختون قوم، اے دیار غیر میں، اے خلیج ممالک اور یورپ اور امریکہ میں رہنے والے پختونوں، آپ کب تک بیدار ہوگے کہ صرف کیوں ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ وہ اس لیے عوامی نیشنل پارٹی اور ان کی لیڈروں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ آپ کی پختون اور آپ کی نسل کا حق مانگ رہا ہے۔ آج کل عوامی نیشنل پارٹی نے پختونخوا میں مائنز اینڈ منرل بل کے خلاف ایک جدوجہد شروع کرائی اور گاؤں گاؤں وہ جا کر جلسے کروا رہا ہے اور اپنی پختون قوم کو آگاہ کر رہا ہے کہ کیوں یہ وفاقی حکومت ہمارے لیے ہمارے وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو مائن اینڈ منرل بلز ہے اس کی وجہ سے وہ پختون کے وسائل پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ تو اسی آگاہی کے سلسلے میں پختونخوا میں جتنے بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اپنے ضلعوں میں انہوں نے یہ مشن جاری کیا تھا، مگر آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون ہے، صرف ان کو کون ٹارگٹ بنا رہا ہے اور یہ کب تک ٹارگٹ بنائے گا۔ اگر یہی طالبان نے کیا ہے
तो तालिबान को इस पे क्यों एतराज़ है कि वो पुख्तून कौम को जागने की कोशिश कर रहा है, पुख्तून कौम की बेदारी के लिए बात कर रहा है, इस माइन एंड मिनरल बिल के खिलाफ लोगों को आगाही देता है। अगर तालिबान वाकई तालिबान है और पुख्तूनों और इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो वो इस जदोजहद को जो अवामी नेशनल पार्टी ने गांव-गांव, तहसील, ज़िले और सूबे में शुरू कराया ताकि पुख्तून कौम को बेदार करवाए, इस माइन एंड मिनरल बिल के बारे में उनको आगाह करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कम दो को टिकट दिए थे और वो कम बे मुंतहिब होके पैसे बना रहे मगर उनके मुंह पे चुप का पट्टी लगा है, वो न माइन एंड मिनरल बिल के खिलाफ बात कर रहा है, न पुख्तून कौम की आगाही के लिए एक लफ्ज़ बोलता है। और दूसरी तरफ यही दहशतगर्द इन आवाज़ों को दबाने और हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो पुख्तून कौम को आगाही दिलाना चाहते हैं। आज एक मौलाना खानज़ेब शहीद की तवाना आवाज़ को दबाया, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, कल दूसरा ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर हमारे पुख्तून कौम, हमारे पुख्तून यही कहेंगे कि हमारे लिए KD 804 ही काफ़ी है, हमको उसको आज़ाद कराना चाहिए, उसको तीसरी मरतबा नहीं 30 मरतबा उसको हमने यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में हुकूमत दिलवाना है। मगर उनको अपने हुकूक दिलाने के लिए जो शहादतें दे रहे हैं, जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी नज़र में वो चोर है, वो करप्ट है। यही अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी की मुश्तरका हुकूमत के दौरान आप पुख्तून कौम के बच्चों के लिए हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाई, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाया, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हज़ारों स्कूल बनाए। और उन एक तरफ ये लोग स्कूल बना रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, यूनिवर्सिटी बना रहे थे, और दूसरी तरफ से तालिबान के नाम पे पुख्तून कौम के स्कूल, मस्जिदों सबको निशाना बना के उनको खंडरात में तब्दील कराना चाहते हैं। ये मेरे पुख्तून कौम आपको कब समझ आएगी, कब आपको अकल और समझ आएगी। अगर आप लोगों को अकल और समझ नहीं आ रही और न आने वाली है तो इसी तरह आपके ज़मीन पे, आपके इलाके में यही दहशतगर्दी की आग जलती रहेगी और इसी तरह लोग शहीद करवाते जाएंगे और आप लोग जनाजे उठाते जाएंगे और आपके वसाइल पे दूसरे काबिज होके वो पंजाब ले जाके वहाँ के कारखाने चला के दूसरी ममालिक में ले जाया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी व्लॉग सुनने के बाद कम से कम अपने मौजूदा ज़हनी सूरत हाल पे थोड़ा सा सोचेंगे और एक नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि हमारे लिए लड़ते कौन है, शहीद कौन हो रहे और हमारी हक के लिए आवाज़ कौन बुलंद करता है। तो फिर आपको सही पुख्तूनों की हुकूक के नुमाइंदों को वोट दिला के इस पुख्तूनख्वा की हुकूमत दिलवाएंगे तो फिर उनको आसानी होगी। कोई इतना आसानी से आके माइंस मिनरल वगैरह पे काबिज नहीं होंगे। अभी तक जितनी भी शहादतें हुई है पिछले 15 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वजीर, किसी लीडर या किसी मरकजी सूबाई लीडर या वजीर आला या वजीर आज़म, उन्होंने उनके जनाजे में या उनके हस्पताल में जाने की जहमत की है। वो आपके गम में शरीक है। अगर वो लोग आपके गम में शरीक होते तो ऐसे मौके पे आप लोगों के साथ गम में शरीक होके आपके शाना बशाना खड़े होते। मगर अफसोस के साथ कि ये लोग न आपके गम में शरीक होते हैं बल्कि खामोशी से अपना हुकूमत करते रहते हैं और जहाँ से इशारा आते हैं वही इशारों पे चलते हैं और जो आपकी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं वही आवाज़ को इसी तरह रोज़ दबाने और हमेशा के लिए ख़त्म कराते रहेंगे। और आप लोग यही तब्दीली और नया पाकिस्तान और नया खैबर पुख्तूनख्वा बनाते रहेंगे मगर असल में आपके वसाइल पे कोई और काबिज होता रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर पुख्तून को मेरी ये आवाज़ पहुँच जाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर रहे। वस्सलाम अलैकुम। नुक़्ते पामान। अल्लाह मस्वारम।